بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعملت الثاني فانظر إن كان الفعل الأول يقتضي الفاعل أزمرته في الأول كما تقول في المتوافقين ضربني وأكرمني زيد وضرباني وأكرمني الزيدان وضربوني وأكرمني الزيدون. مصنف په دې عبارت کې د بصريینو مذهب تفصیل بیانوي، خو بصريینو ته خوښ مذهب مصنف ته خوښ مذهب د بصريینو و، نو دغه د وجنه مصنف په تفسیر کې او په اختلاف کې مخکې د بصريینو مذهب ذکر کړ. پوه شو په خبره باندې؟ مصنف ته خوښ مذهب د چا و؟ بصريینو. دغه د وجنه مصنف د بصريینو مذهب په تفصیل کې مقدم کړل، او چې کله اختلاف بینونو په اختلاف بینونو کې مول څه ذکر کړ، چا ځکه مذهب ذکر کړی و؟ د بصريینو ذکر کړی و. ٹھیک ده کنه؟ خو په دې عبارت کې یو دوه ټکي دي، اول لګي معنا زده کوي، یو دا متوافقین او بل دا متخالفین. څه شی؟ متوافقین بل متخالفین. متوافقین هم تسنیه صيغه ده او متخالفین هم تسنیه صيغه ده. متوافقین تسنیه دي څه ده؟ متوافق. چې تسنیه ده متوافق، او متوافق معنا ده د اسم فاعل ده کنه؟ څه ده؟ متوافق څه ده؟ اسم فاعل ده کنه؟ ٹھیک شو کنه؟ او د کوم مصدر نه؟ توافق مصدر نه ده. دې څه نه ده؟ توافق مصدر نه ده. او توافق معنا څه ده؟ एक दूसरे के बराबर होना. پوه شو به متوافقین صيغه تسنیه ده، دې مفرد سرسی متوافق ارسی سرسی، او متوافق مشتق د توافق نه ده. اسمه ده او معنی سے ایک دوسرے کے برابر ہونا، ایک دوسرے کے برابر ہونا. متوافق معنی بس بھی ایک دوسرے کے برابر ہونے والا، ایک دوسرے کے برابر ہونے کوئی کنا ایک دوسرے کے برابر ہونے چیشی معنی دا متوافق. چیشی متوافق. پوش په اصطلاح د نحوتو کې څه مطلب بشي؟ چې د دوو عاملو عمل کې برابر دل، دو عاملوں کا عمل میں برابر ہونے والا ہونا، دو عاملوں کا عمل میں برابر ہونے والا ہونا. پوش یعنی کچریو عامل تقاضا د فاعل کوي، نو بل عامل هم تقاضا د څه کوي؟ فاعل کوي. لکه ضربني و اکرمني زیدون کې ضربني څه چې زید د مدفع فاعل جوړ شي، اکرمني څه مدفع فاعل جوړ شي. او متخالفین څه مطلب؟ متخالفین تسنیه د متخالف ده، تسنیه چې ده متخالف ده. او متخالف دام د باب تفاعل ده کنه، د تخالف نه مشتق ده. څه نه مشتق ده؟ تخالف نه مشتق ده. ٹھیک ده کنه؟ لغوی معنی څه ده؟ ایک دوسرے کے ناموافق ہونا، ایک دوسرے کے ناموافق ہونا. څه معنی ده؟ ایک دوسرے کے ناموافق ہونا، او کنه وقتی موافق وکنه یا مخالف ہونا مړه بس چې مخالف ہونا، ایک دوسرے کے مخالف ہونا یا موافق ہونا. ٹھیک شو کنه؟ و اصطلاح کی دو فعلوں کا اس طور پر ہونا، اصطلاح کی دو فعلوں کا اس طور پر ہونا अगर एक चाहे
एक चाहे कि मेरे लिए फाइल बने और दूसरा चाहे कि मेरे लिए मफूल बन जाए। यो दी फाइल तकाजा कवी और बल दी मफूल। अगर ना एक चाहे कि मेरे लिए फाइल बने और दूसरा चाहे कि मेरे लिए मफूल बने, ठीक है कहना। यो गोड़ी छे इसमें ज़ाहिर दे मदे पर फाइल जोड़ शी और बल गोड़ी छे मदे पर दा मफूल जोड़ शी। मुतखालिफेन दा तस्नियादी तखालुफ दा मुतखालिफेन तस्नियादी मुतखालिफ दा और मुतखालिफ इसम फाइल दा मुश्तक दा दी तखालुफ बाबे तफाउल ना और माना एक दूसरे के मुखालिफ होना या एक दूसरे के नामुवाफिक होना और पे इस्तिलाह के दे दो फेलुनो पदसी तरीके बंदे रतल छियो दे फाइल तकाजा कवी और बल दे मफूल तकाजा कवी, यानी यो यही चे इसमें ज़ाहिर दे मदे फरा फाइल जुड़शी और बल यही चे इसमें ज़ाहिर दे मदे फरा मफूल जुड़शी। पोश पे हैं दैचे शिमोनावा मुतखालिफेन वही मुतवाफिकीन वा उस रोश बसरीन मजहब ता मुसन्निफ यही चिकचरे तद बसरीन पे मजहब बंदे अमल वके और फिलिस्तीनी तद अमल वेर करले नोज बफेल अवल तमुगुरु दी बद्री सूरतुने वी सो सूरतुने बजुड़ीगी बके द्री सूरतुने बजुड़ीगी या खो बफेल अवल दी फाइल तक कजा कवी या बफेल अवल दी मफूल तक कजा कवी खुदा फेल बद फाली कुलूबना नवी और या बफेल अवल दी मफूल तक कजा कवी और द फेल बद फाली कुलूबना नवी फेल वैसे नवी अफाली कुलूबना नवी सो सूरतुने में तब द्रे उस अवल सूरत तरोशे कच्चिरी फेल अवल दी फाइल तक कजा कवी फेल अवल फाइल तक कजा कवी लका ज़रबनी व अक्रमनी ज़ैदुन ज़रबनी व अक्रमनी ज़ैदुन देजे के तनाज़ा ज़ैद बारे के ज़रबनी चे दा ज़ैद दे मोदे फरा फाइल जुड़शी व अक्रमनी चे दा ज़ैद दे मोदे फरा फाइल जुड़शी। मोदी बसरीन पे मजहब बंदे अमल वकड़ एचा पे अमल फेले सनी तमु अमल वेर करले फेले सनी तमु अमल वेर करले उस फेले अवल सब सकू न फेले अवल के ब ज़मीर रोडू अब राजीशी चाहता दिमा बाद ज़ैद तब राजीशी पोश है ज़रबनी की हुआ ज़मीर शी अब चाहता राजीशी बात की चुकुम ज़ैद दा अगे तब राजीशी पयो गए पे हाँ तदीजे के दे तनाज़े रफ़ा कवलो द्री सूरतुना मतस्तबन करियो सु सूरतुना द्री सूरतुना यू सूरत हज़फ बल सूरत ज़मीर व और बल सूरत ज़िक्र कवलू, ठीक है कहना। हज़फ हो जायज़ न दा हज़फ जायज़ वेरे ज़का हज़फ दी फाइलर सी हज़फ फाइलर सी और हज़फ पर कलाम फाइल पर कलाम की उम्दवी हज़फ दी फाइलर सी और फाइल पर कलाम की सी उम्दवी, ठीक है कहना। नुकुम से चिप कलाम की उम्दवी चुकुम से पर कलाम की उम्दवी ये हज़फ जायज़ नवी पोशे पर खबर बंदी न हज़फ कवला कोई नशु हज़फ कवला ही नशु ज़िक्र बेकू कहना ज़रबनी ज़ैदुन व अक्रमनी ज़ैदुन ज़िक्र बेकू एक ज़कब आदा ज़िक्र कवला ही नशु वेरे ज़कब तकरार दे फायदा रोशी सब रोशी तकरार दे फायदा रोशी बल्कि दे खबरें इल्तिबास बरसी यो दा खबर बज़हन दरसी चिक देशी दे ज़रबनी फाइल चुकुम ज़ैद दा कना अबदल ज़ैदवी और दे अक्रमनी चुकुम फाइल दा ज़ैद बल ज़ैदवी वही कना किदेशी ए मरा इमरान वो खले किदेशी ज़रबनी फाइल दा इमरान मी, ठीक दा कना
او د اکرمنی فعل هغه بل امرون وي ٹھیک ده کنه پوه شي په خبره باندې نو دا رنګ دې کې کېدای شي د ضربني فعل یو زید وي او د اکرمنی فعل نو دې خبره التباس ورسي دا خبره پوه شي کنه پته باندې لګي پوه شي په خبره باندې نو ذکر هم جایز نشو ذکر هم جایز نشوله نو یکی صورت مصفات شو ضمیر بروړو څه بروړو خو په دې باندې اعتراض ورسي په دې باندې ما اعتراض ورسي چې تو ضمیر په ضربنی کې راوړو هوا او راجع د کړه زید طرف ته نو دا خو ازمار قبل ذکر شوله شوله ازمار قبل ذکر خو نه جایز ده کنه ازمار قبل ذکر نه جایز ده نو بیا تو ویلی په دې کې ضمیر راوړه جواب دادا چې دې کې ازمار قبل ذکر رغلای دا خو په عمده کې رغلای پس کې څنګه رغلای عمده کې او ازمار قبل ذکر په عمده کې جایز ده خو بشرط التفسیر بشرط التفسیر ٹھیک ده کنه لکه مبتدا په کلام کې عمده وی کنه اوسه دلې جوړیږي سوي عمده وی نوږي کې جایز ده لکه قل هو الله احد کې څه شي کې قل هو الله هو احد کې دې کې د هو ضمیر چا ته راځي دا لفظ الله ته راځي دا لفظ الله ته راځي دا پوهیږئ په خبره باندې قل هو الله احد کې هو ضمیر چا ته راځي دا لفظ الله ته راځي دا ٹھیک شو کنه خو به شرط تفسیر ورسره سره غلې دا تفسیر غلې دا سره غلې رسو نو کچره نو لکه سرنګ په دې کې جایز ده دا رنګي کچره فاعل کې ازمار قبل ذکر بشرط تفسیر راشي نابم څه وي جایز وي او د ذکر ازمار قبل ذکر دا خورستو تفسیر غلای بشرط تفسیر دا د دې وجنه جایز ده پوه شو په په نشین ځکه هیڅ وګوره کل هو ضمیر وکنه خو دی هو نه مراد څوک ده لفظ الله الله احد د دې ذکر مرغلای ده هو خورستو زید تفسیر غلای ده د تفسیر ارغلای ده ښا تفسیر ارغله نو ازمار قبل ذکر په عمده کې بشرط تفسیر چې دا جایز ده پوه شو په ها اوس یې چې کچره دا بات کې د مرجع چې کومه ده کومې سم کې چې نظر غلې ده هغه واحد وي نو ضمیر به سره وړو واحد وړو وقت تسنیه وي نو ضمیر به سره وړو لکه ضربانی واکرمنی الزیدانی وضربونی واکرمنی الزیدون جمع شو لکنه دریم صورت کې پوش په خبره باندې وګورئ لګ دی ورته وګورئ فإن عملت الثاني فانظر نو وګورئ ان كان الفعل الاول يقتضي الفاعل ازمرته في الاول كما تقول في المتوافقين لك تبعي په متوافقینو کې ضربني واکرمنی زید نو ګورئ ضربني سي چې مود پر زید فعل جوړ شي اکرمنی چې مود پر فعل جوړ شي خو مود بصری مذهب مطابق فعل اول پیسانی ته عمل وکړه او فعل اول کې هو ضمیر وروړه وضربانی واکرمنی الزیدانی نو دې کوم ضربنی چې مود پر جوړ شي او اکرمنی چې زیدان دی مود پر جوړ شي نو اکرمنی پر مفعول جوړ کړل وضربانی مو هیڅ مالف ضمیر د تسنیه وروړه چاته مراجع کړل زیدان طرف ته وضربوني واكرمني الزيدون وفي المتخالفين ضربني واكرمت زيدا وضرباني واكرمت الزيدين ٹھیک شو وفي المتخالفين وستا هغه صورت بینوي چې کې فعل ثانی دی مفعول ته قضا کوي او فعل اول دی فاعل ته قضا کوي لکه ضربني واكرمت ضربني واکرمت زیدن ٹھیک شو کنه ضربني واکرمت زیدن ضربني یی چې د زید د مود پر فاعل جوړ شي واکرمت چې مود پر مفعول جوړ شي نو مود بسینو به مطلب عمل وکړه اکرمت پر مت جوړ کړل مفعول جوړ کړل وضربني کې مو ضمیر راوړه د فاعل پوشي نور خو دې کې ما خبره چې شو ته وکړله ٹھیک ده کنه او ټول ما خبره ده پکې چې
دې ځکه د رفع د نزاع پر څو صورتونه دي 3 صورتونه دي ٹھیک شو کنه ذکر حذف او اضمار ذکر نه جایز ویلي ذکر چې پته باندې کې د ماغه زید او قبل زید ده ټیک ده کنه بلش تکرار دی فعل سی او حذف هم نه جایز ٹھیک ده کنه ځکه چې حذف د فعل له نو ځکه مسوي کې صورت پته شو ضمیر او ماغه اعتراض او ماغه جواب ده پوه شو پی خاصون نکنه نو ګره او فی المتخالفین ضربنی واکرمت زیدن وضربانی واکرمت زیدن دا دویم صورت ده کنه نه روان ده شاید دویم صورت ده دا فایل ورته ملګیاوی فایل کې لګي پهله فایل کې لګیاوی چې پهله ول فایل ته قضا کوي ٹھیک ده کنه خو یو دي توافق ولا صورت و یو دي تخلف ولا صورت ده توافق ولا صورتونه ولې مثله بیان شلو چې دوه د فایل ته قضا کوله اوس یو اول د فایل ته قضا کوي دویم دی مفعول ته قضا کوي نو تخلف ولا صورتونه شو کنه نو فعل متخالفین ضربنی واکرمت زیدن ضربنی چې زید د ماده فر فایل جوړ شي اکرمت چې زید دا ماده فر فایل جوړ شي مچا د فر فایل جوړ کړل اکرمت چې ماده فر د مفعول جوړ شي ضربنی ای چې ماده فر څه جوړ شي فایل جوړ شي ضربنی چې ماده پر د فایل جوړ شي اکرمت چې ماده پر د مفعول جوړ شي نو مې اکرمت د پر د بسچینو مزه مطابق مفعول جوړ کړل او ضربنی کې مضمر وروړ هوا ٹھیک شو کنه وضربانی واکرمت زیدین ضربنی او چې ماده پر جوړ شي واکرمت چې ماده پر د مفعول جوړ شي نو مې اکرمت پر مفعول جوړ کړل او ضربانی کې مو الف تسنیه ضمیر وروړل ویل ځکه چې زیدین طرف ته عام تسنیه وکنه هغه طرف ته راځي دا نو ضربانی تسنیه وروړل ښه ټیک شو کنه والف ضمیر راځي شو شاته زیدان ته وضربوني واکرمت زیدین وان كان الفعل الاول يقتضي المفعول دې څنګه دویم صورت ته بیانوي سم صورت ته بیانوي ها دوام صورت ته بیانوي دوام صورت څه چې فعل اول د مفعول ته قضا کوي خود فعل د افعال قلوبنا نوي دا دواړه فعل د افعال قلوبنا نوي ښه ټیک شو کنه نو ان كان الفعل الاول يقتضي المفعول فعل اول د څه ته قضا کوي ولم يكن الفعلان من افعال القلوب ودا دواړه فعل د افعال قلوبنا نوي نو بیا به څه کو مثال کې وګورئ ته ضربت واکرمت زیدن ضربت چې زید د ماده پر مفعول جوړ شي واکرمت چې ماده پر د مفعول جوړ شي ضربت چې ماده پر د مفعول جوړ شي واکرمت چې ماده پر د مفعول جوړ شي نو ماده بسینو مذهب مطابق اکرمت د پر مفعول جوړ کړل څه د پر اکرمت د پر مفعول جوړ کړل اوس د رفع د نزاع درې صورتونه دي سورا درې صورتونه دي فعل اول دبا کې به ضمیر راوړو فعل اول کې به څه راوړو خو ضمیر دلته کې نشو راوړلای ضمیر دې کې نشو راوړلای ویلي ځکه چې کدی کې مو ضربته هو ضمیر راوړو ضربته د هو ضمیر راوړو نو دې کې به ازمار قبل ذکر روشي څه روشي او ازمار قبل ذکر به فضلی کروشي پس کې ځکه چې مفعول به ده کنه او مفعول به فضلوي سوي مفعول به فضلوي نو ازمار قبل ذکر په فضلی کې جایز نه ده ضمیر خو نه شروع ورلای و چې ذکر به کو نو ذکر هم نه ده جایز ویلي تکرار بروشي ٹھیک ده کنه پته باندې لګي چې یو خلاص تکرار بروشي ٹھیک شول سوور شي تکرار او تکرار خبره نه ده په یو خبره باندې او بل دا چې پته باندې چې کدي شي دا زید بدل وي دا زید بدل وي ټیک شو کنه او دریم صورت مصافات شول کوم یو حذف چې حذف وکړو نو حذف جایز ده ویلي ځکه چې فضله ده او حذف د فضلی جایز ده او د فعل قلوبنا نه ده د فعل قلوبنا هم نه ده چې د مفعول ثانی یا په دوه مفعول کې مفعول حذف کوله جایز وي جایز نه وي ٹھیک ده کنه نو دی وجه صرف حذف جایز ده ځکه چې فضله ده او حذف د فضلی جایز ده نو دی مفعول محذوف کړل څه کړل محذوف کړل دا خو د متوافقین ولا مثال ده وګورئ ته حذفت المفعول وان كان الفعل
کچری وی د فعل اول یقتضي المفعول چې تقاضا د مفعول کوي ولم يكن الفعلان ونوي د دواړه فعل د افعال قلوبنا حذفت المفعول نو حذف مفعول من الفعل د فعلنا كما تقول في المتوافقين ضربت واكرمت زيدا وضربت واكرمت الزيدين وضربت واكرمت الزيدين پوه شو څنګه چې مفعول محذف کړی دی کنه نو ضربت کې بنور کوته نه ویو ښا تسنیه خو ما لړه چې کله فاعل وکنه اوس مفعول ده کنه نو ضربتهم به مو ویل کنه نو اب نه یو خاصه چې حذف کړی مو ده نو ما ضربت په ضربت پوت شي پوه شو په اوس دا خو د متوافقین مثال وای څه شي متوافقین و فی المتخالفین ټیک ده کنه چې کله فعل اول دا د مفعول تقاضا کوي او فعل ثانی د فاعل تقاضا کوي متخالفین مطلب څه پدې کې چې فعل اول د څه تقاضا کوي مفعول او فعل ثانی دی فاعل لك ضربت وكرمني ضربت وكرمني زیدون ضربت چې ماده پر دا مفعول جوړ شي وكرمني چې ماده پر دا فاعل جوړ شي نو مو د بسینو په ځاب عمل وکړل اکرمنی پر فاعل جوړ کړل ٹھیک ده کنه و د ضربت نو مفعول څه کړل حذف وکړل اما خبره ښه ذکر هم نه وجایز او ضمیر علما نه وجایز نو یک صورت مصفوت شو چې حذف نو څه وکړل ته ضربت نو ضمیر حذف کړو غوړې وتا او فی المتخالفین ضربت وکرمنی زیدون وضربت وكرمني الزيدان وضربت وكرمني الزيدون إن كان الفعلان من أفعال القلوب يجب إظهار المفعول للفعل الأول چکچری دا دواړه فعل د دې افعال قلوب نوي دریم صورت د تبینوي سما دریم صورت تبینوي دریم صورت تبینوي ښا چکچری دا دواړه فعل د دې افعال قلوب نوي دواړه فعل څه نوي افعال قلوب نوي نو بیا به د رفع د نزاع څه صورت وي لکه پهله مثال ته وګورئ حسبني وحسبت زيدا منطلقا پوه شوې حسبني یې پهله نزاع پهله نزاع څه شي په دوه صورتونو کې به دا نزاع کوي حسبني یې چې د زید د ماده پر فاعل جوړ شي ٹھیک ده کنه او حسب ته چې ماده پر د مفعول جوړ شي ماده بصرینو مذهب باندې عمل وکړه څه د پر فاعل جوړ کړه مفعول جوړ کړل د حسب ته پر مفعول جوړ کړل اول څه شي مفعول اول مو ته جوړ کړل او حسبني کوم هو ضمیر را وکړه هغه مو چا طرف جکړه زید طرف ته حسبني کې مو رفع نزاع څه صورتونه وو درې صورتونه وکنه حذف نه جایز ځکه چې فاعل لا ذکر هم نه جایز ځکه چې تکرار وسی په یو خبره باندې او نو موږ مسوي کې صورت پته شو څه ضمیر وړل نو ضمیر مو وړل اما غیر اعتراض ازمار قبل ذکر وړل خو ازمار قبل ذکر په همدا کې بشرط تفسیر جایز ده په یو په خبره باندې پوجي بیا په دویم ځل په جګړه شو که جګړه مورو په دویم ځل په جګړه شولو چې حسبني ای چې د منطلقان د ماده پر مفعول ثانی جوړ شي ځکه چې مفعول اول ذکر ده کنه یا ټیک ده کنه حسبني سي د زید د ماده پر مفعول نه منطلقان حسبني ای چې د منطلقان د ماده پر څه جوړ شي مفعول ثانی جوړ شي او حسب ته چې ماده پر د مفعول ثانی جوړ شي نو بیا د بسینو په حساب باندې عمل وکړل او منطلقان مو څه وکړل څه پر مفعول جوړ کړل حسب تو د پر مو جوړ کړل نو لکه حسبني څه بچو چې حسبني ته به بل منطلقان رو بوسو څه شي بل منطلقان ذکر به کوم فلخا سبه تر بوسو ذکر دې د ضمیر به ذکر کو ځکه چې رفع نزاع صورتونه درې ضمیر ناجایز ویلي ځکه چې فضله ده او ازمار قبل ذکر فکر سي او ازمار قبل ذکر فضله کې جایزه نه ده حذف هم نه ده جایزه
ویلې ځکه چې دا د افعال قلوبو مفعول ده او افعال قلوبو مفعول کې یو مفعول حذف کوله او یو ذکر کول دا ناجایز دي چې حذف کوي دواړه به حذف کوي چې ذکر کوي دواړه به ذکر کوي پوه شو که نه نو حذف هم نه جایز نو یکې صورت مصفات شوله چې شوله ذکر نو ذکر مو کړله منطلقا بس ته دا د بصرینو مذهب و او انشاءالله کفینو مذهب به سبا ویو ښه دا به رب ته وګورئ لږ هو که نه کفینو مذهب بیا پاتې ده ښه جي لږ دغه ته وګورئ وإن كان الفعلان من أفعال القلوب يجب إظهار المفعول کچره فعلان د دواړه فعل د افعال قلوب نه وینو واجب دي ظاهر اول مفعول للفعل الاول الفعل الاول ده كما تقول حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا ٹھیک ده کنه مو تاسو وختي څه منطلقا پکې دا وجه نه ولیکلای چې تاسو په دغه باندې پوه شئ ټیک ده چې مثال باندې کچره منطلقا مې ته پکې اول نه لیکلای وای نو بیا په تاسو پوهیدلای نه نو مو ته اول نه حذف کړل او بیا مې ته پکې ورستو ذکر کړ چې مصری کی صورت د ذکر پوهه ده پوه شئ اذ لا يجوز حذف المفعول ویلې وجه څه ده وجه ته باندې کړي اذ لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب چې نه جائز حذف د مفعول د افعال قلوبنا وازمار المفعول قبل الذکر او ضمیر روړل د مفعول مخکې د ذکر نه هذا هو مذهب البصريين دا مذهب دی بصريين بس